علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتها شوې ده پېښور کې د 2 کالو ماشوم ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شوی لارې په چغو چغو باندې جاري وایي زما د 11 ورځو نه بعد ماله الله تعالی زوی راکړو او هغه زوی زما نه ګاونډي ډېر په بد حال باندې قتل کړو دوستانو ګاونډي داسې حرکت ولې وکړو پلار یې په چغو چغو باندې د ګاونډي ټول اصلیت راښکاره کړو زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د ګاونډي د اصلیت نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده پېښور کې د 2 کالو ماشوم ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شوی دی دوستانو ماشوم په دې وجه باندې قتل شوی دی چې ماشوم د ګاونډي کوتلو سره لوبې کولې او هغه ګاونډي ته په دې خبره باندې ډېره زیاته غوسه ولګله چې دا ماشوم زما کوتلو سره لوبې ولې کوي هغه ګاونډي تمانچه راغستې ده ماشوم یې ځان ته په شیش باندې نیولی دی او ماشوم یې ویشتی دی دوستانو چې کله ماشوم لګېدلی دی ماشوم خاص په زړه باندې لګېدلی دی او په هغه ساعت باندې مړ شوی دی دوستانو د هغې نه بعد بیا د ماشوم پلار په چغو چغو باندې جاري وایي زه هغه خوش قسمته کس یم چې مال الله تعالی مسلسل 11 لوریانې راکړې او له هغه 11 لوریانو نه بعد مال الله تعالی یو زوی راکړو هغه زوی زما دغه ګاونډي ظالم ډېر په بد حال باندې قتل کړو وایي زما نور څه زامن نشته دی چې زما تپوس وکړي زه له حکومت پاکستان نه دا التجا کوم چې ما له پاکستان نوم اوچت کړی دی ما له پاکستان دپاره د هاکۍ کپ راوړی دی زه د هاکۍ په وخت کې خپل کپتان وم ما په خپله کپتانۍ کې کپ راوړی و خو اوس پاکستان زما دومره عزت نه کوي چې زما زوی ته انصاف میلو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام